सूरत बनी इसराइल मकी सूरत दे प तरतीब द सूरतुनु के 19 नंबर दे او प नज़ूल द सूरतुनु के 50 नंबर दे। पदी सूरत के यौसल यौलस आयतुन दी, हुरूफ पदी की 6460 और अस्माए हुस्ना पदी सूरत की दियार ल जिक्र शवी। ददी सूरत दमख की सूरत सरा रबत और तड़ुन। मख की सूरत की एलान द अजाब दरातलू शव्यो अता अमरुल्लाह द अल्लाह अजाब बराशी प तलवार मगवाड़े। नु पदी सूरत के बा द अजाब दरातलू उजूहात बयानी कि द अजाब द सद वजह नाराजी। या मख की सूरत की रद्द शिरको नु पदी सूरत की शान द नबी अलैहि सलाम बयानई। मख की सूरत की तरगीब व हिजरत ता नु दी सूरत की द नबी अलैहि सलाम मदीने ता हिजरत और दागी मुकद्दिमात बयानीगी। या मख की सूरत की यौ शिफा तस्करा शवा चाहता याद शुआ शहद दी सूरत के बदबली शिफा तस्करा कही चाहे कुरान दे। मख की सूरत की शिफा फ असल सारा जिक्र शवा दल त शिफा फ कुरान सारा जिक्र कही। या दमख की सूरत पाखिर की जिक्र उश उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा तो खलक प हिकमत सर रउबला। नु दी सूरत के बगा हिकमत बयानी जी दा हिकमत से सीज दे दा कार कवे दा मकवे दा कार कवे दा मकवे आखिर के बोई ज़ालिक मिम्मा औहा इलेका रब्बुका मिनल हिकमा। खुलासा दी सूरत की सलूर इलल बयानी की द अजाब इलल अरबआ। यौम बकिदा बयानी की इनकार मिनत तौहीद चाची द तौहीद ना इनकार का दा सबब दे द अजाब। द्वेम चाची द मुअजिजों इनकार का दा सबब दे द नुजूल द अजाब। द्रेम चाचे हक परस द इलाके न शड़ल दा सबब द नुजूल द अजाब। सलोरम हक परस तो पूरे इस्तिहजा कवल दा सबब द नुजूल द अजाब। दा सूरत शोरो दे प दावद तौहीद सरा और दागे द पार दलील मुअजिजा द मेराज रौड़ले दा। वाक़या द मेराज दा प कुरान सरा साबित दा। बाजी वही चे दा इसरा चे दा कना दा नबी अलैहि सलाम दा मकीना बैतुल मुक़द्दस पूरे तलल दा कुरान सरा साबित थी और बिया बर आसमानू ततलल अहादीस सरा साबित थी और अगज वन्नी दी दा खबरा गलत अदा
دا اسراء او معراج دواړه قرآن سره ثابت دي. اسراء سورہ بنی اسرائیل سره ثابت تا او معراج سورۃ نجم کې داغي آیتونه دي. اسراء د شپې دا سفر کول د مکینه بیت المقدس شام تا دې ته ویل کیږي اسراء. بیا د بیت المقدس نه په برت لل دې ته وی معراج. که څوک د دې دوو خبرو نه انکار کوي دا مسلمان نشي کېدی. او دا پیغمبر په ویښه تلې نه په خوب کې. یو مولوی سے په خپل تفسیر کې ذکر کوي چې یاره د خوب دا برت لل دا خبره مرجوحه ده. مرجوحه نه غلطه ده. خو چې د فقه سره دشمنی کوي نو بیا و مرجوحه او غلطه نه پیژني. نو دا منکرین د معراج دا خبره کی سړیا دا خبره مرجوحه ده. چې مرجوحه ده کنو سنا سره حد کې خو تسلیم کا کنه خو مرجوحه ده. راجحه نه ده مرجوحه ده. نه دا خبره غلطه ده چې څوک وایي دا په خوب کې پیغمبر تلو. په خوب کې خو هر سړی اسمانونو ته تللی شي سړیا که نه شي تللی. هر سړی خوب لیدی شي که نه شي لیدی. د دینه انکار کول زندیقت دی. او دا مسریات کو چې د نبی علیہ السلام دا معراج دا سفر روح او جسد دا دواړه شوي دي. دا نه چې صرف د پیغمبر روح تلو. د دې واقعیا د معراج خلاصه به ځان سره نوٹ کې. په لسم کال د نبوت پیغمبر چې د نبوت لسم کال او پیغمبر په مکه کې او په مدینه کې وو. ډېر مسلمانانو ته پته نه. نبی اسلام مکه کې دی. په لسم کال د نبوت نبی علیہ السلام د مکی والو نه پرې خودو دعوت تا. ځکه د نبی علیہ السلام دعوتی مراحل دا درې مرحلې دي. یو مرحله ابتدائی 3 کال دي چې وਹੀ شروع شو. لومبني 3 کال خفیه دعوت څنګه دا به سیرت خلاصم شيخه. لومبي 3 کال پیغمبر پټ پټ دعوت چلولو خفیه دعوت. بیا دویمه مرحله و د ښکارا دعوت. دریمه محله کې مکی والو توجه نه کولا. ضرورت د دې خبرو چې د مکی نه لږ بار موزي الته خلک تیار کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طائف اراده وکا چې طائف ته لاړ شم. بلسم کال د نبوت چرته لاړ شم طائف ته. اوس ګوره دا عرب چې دي کنه دا په ملمستیا کې هډیر مشهور دي. خو چې پیغمبر تلې دغلته ګوره خپل عادتونه پرې خو دي عربو. طائف والا ملمته خیر علیم نه وي. ملمته خیر علی نه وي. لحاظ د خپل عادتونو منساتلو. په طائف کې یو غټه قبیله د قبیله ثقیف. کومه قبیله؟ ثقیف قبیله. دا لویه قبیله وا. د نبی علیہ السلام خیال الله چې دی ایمان وروړي دی سره به نور بلا خلق مسلمانان شي. او د طائف او د مکی ترمنځ 15 میله مزل دی. 15 میله او ټول غرونه. اوس هم چې ولا په گاډو کې زینو داسې چلره نه تبه کې راځي اسه ماران توشوي را توشوي. ډېر ګران سفر دی. په گاډي کې هم ګران سفر دی. داسې پیدل په غرونو کې تګ ویا. او په دعوت کې اول خلق مشران مخ کې کوي. دغه کشران خدایي منون کی بیا د دې ثقيب قبيله درې مشرانو. د عمر بن عمر الثقفي زامنو.
عمر بن عمیر الثقفی دا غدری زامنو د ثقیف قبیله مشرانو یو پکیو عبد یالیل یو پکې سو عبد یالیل دویم نومو مسعود او د دریم نومو حبیب پیغمبر هغه دریو ته اول دعوت ورک نو ته میلمه په خیر علی نو ته میلمه چې وب او چې پیغمبر دعوت ورکو مسئله ولا بیان کا یو تن جواب ورکا اما وجد الله احدا غیرک ستانا علاوه بل څوک الله ته نه ملاوي د ستا غون ته سړی د پیغمبر کو خپل کار کو مړه تا میلمه تللی دی ها اما وجد الله احدا غیرک بل تن ورته جواب ورکو کته الله پیغمبر را لېګلې کنا مال پکار دی د کعبه دا غلاب ټوکړي ټوکړي کم دا خو لوی ذلت دی ته پیغمبر کوری لبیلا هغه بل تن ورته وی کته د الله پیغمبر عزت سره خبرې کول نه غواړم پدې بس اونکو بیا لو فران لکان اغه را جمع کو د پیغمبر خبره خودي او نه منلا پیغمبر نور او عوام له دعوت ورکاو دا مشرانو لګیدو الکان لو فران را جمع کا چې دا یو تن راغلی بی دینه شوی دی دا بی دینه دی دلته بی دینی خوري دا سوابی راغلی دی د پلار نک د دین خلاف خبرې کوي د دوی خه مقابله وکي او دا نبی رسول سلام په دغه طائب کې اورز نه د سورې تیری کړ دا 3 میله اور پسې الکان لګیدلی په پیغمبر گزارونه کې 3 میله د نبی رسول سلام په دی پوند باندې ویني را روانې دي نبی رسول سلام سره زید ابن حارثه مو څوک سره زید ابن حارثه ور سره اغم خزخمی شوی دی د دې طائب نه دغه 3 میله فاصله باندې دغلته یو باغ دی دا باغ د مکی والدی دا عتبہ او شیبہ دا د ربیعه بچی دي کنه عتبہ او شیبہ دا بدر کې مرداران شوی دي د دې باغو هغه باغ ته نبی علیہ السلام ورګوټ شو سړی چې پنی غلار رواني دشمن ور پسې ته یو سیټ ته شي اغي چوکته سړی په نظر نه راځي نو واپس شوتی الکان ورنه دغه ځای پورې پکانو وشته دی ښا پیغمبر پیزار په وینو باندې سور دی دغه باغ کې نبی عليه السلام لګ ډډه ولګولا راحت وکړه الله اکبر کبیره دعوت خلکو قبول کړي نه دی د انګور داونه لاندې پیغمبر ډیر غمزده ناس دی او دغلته نبی عليه السلام الله تسوال کوي یا الله مونږ تاسو بخیری کو کنه پیغمبر وی اللهم الیک اشکو ضعف قوتی یا الله زه خپل کمزور والی ویم تا زه کمزور ام روا زه کمزور ام ښا دی خلکو زما مقام نه دی پیجندلې زه کمزور ام روا دی زما دعوت قبول نکو دغلته دغه مکی والا کسان چې دی عتبہ او شیبہ دی راغلی د خپل باغ خبر تا چې وی کته چې دا خو محمد دی پیجندوې زمون د کلی دی لکه دلته کراغلی دی او دی خلکو جوړه خو والدی نو خپل غلام ته وی په دغه باغ کې یو نوکرو غلامو نصرانی دا غنمو عداس سنمو عداس النصرانی هغه ته وی عداسا زمون دی کلیوال ته یو غمپک د انګور ورکا دیړه کې خوشاله چې طائب کې خلکو خواله دغه ټول بدن باندې د وینو اثرات او د زخمونو اثرات ښکارې ده دا الله یو امداد دا الله یو غیبی امداد دا سورہ دی تیری کړي التا چې کله هغه غلام عداس النصرانی د انګورو غمپک را واغستو دغه خوراک سکاک چې تکینو بسم الله په مخ کې وایي بسم الله سوایا بسم الله
ډیر مخکې ورپسې مه بسم الله. دی عداس نصرانی تعجب وکړو چې دا د څنګه کلمه ناشنا وي یاره. بسم الله یې وی. زمونږ د پیغمبر ترتیب سو مخکې مونږ ذکر کړیو تعارف انټروډکشن. دلته پیغمبر علیہ السلام اوس ډیر په تکلیف کې هم دی غمجن هم دی دی لږ اکرام وکړه. نبی علیہ السلام ته وایي ستاسو نوم دی ته په کوم دین ته د کومې علاقې یار. تعارف شروع شوه. د پیغمبر د تعارف طریقه وپېژنه. دی ورته وایي زما نوم عداس دی زما دین زب نصرانی ما د عراق ملک ما د موصل خار ما د نینوا کلی ما. تعارف ورته پوره وکړو. د کوم کلی؟ د نینوا. د کوم خار؟ د موصل. د کوم ملک؟ د عراق او نصرانی ما. نبی الته خو یو نیک انسان تیر شوی یونس علیہ السلام ته د هغه د کلی تعارف ته مو خیال لکه ته د هغه دغه نیک سړي د کلی د یونس بن متا او کنا ته هغه څنګه پیژنې؟ الله اکبر کبیره. دا ولا څوک وایي عداس نصرانی ورته وایي ته هغه څنګه پیژنې؟ وما یدریکا ما یونس بن متا. نبی اسلام ورته وایي ذالک اخی کان نبیا وانا نبینا. دغه یونس ابن متا خو زما ورورو هغه پیغمبر او زم پیغمبر ما. هغه وی ښه سړی شروع شو تندې ښکلوه لاسونه ښکلوه اوږې ښکلوه او د بشیبه ورته ګوري لکه هغه غلام یې راته ګډ وډ کو بل خو یې واړولو که څنګه چل دی. دغه رونه خپل میز کې لګیا دي. اما غلامک فقد افسده علیک. الکه سړی جوړې بل خوا واړو ښه. الله اکبر کبیره. او د بشیبه ته نبی تپوس کې لکه دا څه کیسه وه تا خو دغه سړی ښکلول شروع که دا کومه کیسه وه؟ هغه ورته وایي یا سیدي ما فی الارض شیء من خیر من هذا الرجل. د دې سړي نه په مخ د ځمکه غوره انسان نشته. یې دشمنانو ته الله د هغې دغه خپل غلام نوکر په خولې ووروله چې د نه په مخ د ځمکه بل سړی ښه نشته. عداس سوي دي خپلو نیکانو ته چې ما فی الارض شیء خیر من هذا الرجل. ولی لقد اخبرنی بامر ما یعلمه الا نبی. د ما سره داسې خبرې وکړي چې د پیغمبر نه بغیر هغه بل چاته نه معلومي. عتبه او شیبه د خپل غلام ته وی بهر حال نبی علیہ السلام د باغ نه راووته. زید بن حارثه ور سره دی ډیر غمجن. بطن نحله مقام ته راورسید. الته نبی علیہ السلام یو سور زیسار دی. خو مکې ته پیغمبر ځکه نه ځي چې مکې والے نه پرېږدي مکې ته. دا پیغمبر چې طایف ته تللی دغه ورځو کې په مکه کې نور سخت پابندی وي. نو پیغمبر چې اوس طایف ته ووته نو دی اوس خوا و شا کې د مکې نه ګیر چا پیر کسان کینولي چې دا محمد برانه مکې ته اوس نه راځي. نو نبی علیہ السلام ځکه متن نحله مقام کی سار دی. سو سوچ کوي چې مکې ته څنګه لاړ شم. د مکې مشرکان نه پریدي. نبی علیہ السلام د سار موسکو قرآن لستو بطن نحله مقام کې لستو چې پیریان بر اسمان ته نشو تللی پابندي په لګېدلې وه. نو د پیریانو مشرانو د خپل پیریان خواره کړي وو چې تاسو وګورئ چې په دنیا کې څه عجیبه کار شوی دی. دا اوس مونږ په بره نشو تللی لارې بندې دي. دا څه وجه ده؟ نو دلته د نصیبین علاقې پیریان راغلی وو. د بطن نحله مقام کې پیغمبر چې دا تلاوت کو په مانځ کې دی پیریانو دلته قرآن ووریدو او دا پیریان مسلمانان شو. الله وحی نازله کا محبوبه ستا طایب تتلل ضایع نه دي تلی. ستا دعوت اثر وکړو. د نصیبین علاقې پیریان مسلمانان شو او هغوی بیا خپل قوم ته دعوت ورکړی دی پیریانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طایف نه چې را روان دی دا دمه چې کوي
نو الله پاک ملائکم را لېږلي اے پیغمبره که ته غواړې چې دا طائف والا دله چخنی چخنی کما دا څونه حالات سورت نحل کی ذکر شو ولا تحزن علیہم لما خپکوا لما تنگوا دا حالات راغلی دي خبره مو خیال ترانګله دا حالات راغلی دي نو مطعم بن عدی ولګي دا پیغمبر د پس سوال جواب وکړو مطعم بن عدی نو دی دا سردارانو نو د اعلانو کو چې ما محمد ته امان ورکو نو خپل ورونه او د تر زامن او ځان سره خو پورا تور وسله سره لړو او پیغمبر خو په عزت سره مکه ته راوستو دی کافر مشرک خو بس د ما امن ورکړي بیا ابو جهل دی او ابو لهب دی غږ نشو کوله پیغمبر خو په پروتوکول کې مکه ته رالو ها دغه بیا نور واقعات مشتری د سیرت کتابونه دینه ډک دي اوس نبی علیہ السلام ته په دغه کال باندې معراج وشو خبر هم زین تراله اوس ولګی دا کنه نبی علیہ السلام ته په دغه کال معراج وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغا د کور راوته دی حتیم کې ډډه والده سترګي ورغلی د پیغمبر کسترګي پټي سترګي ودی خوړی وخی دا تاجد تراغلیو حرم تا بعضی کتابونو ذکر کړي د ام هانی د کور راغی ځکه چې پیغمبر به زینو بدلول دشمنان ډیرونو ام هانی کراو بعضی وینه دا خبره کمزوري ده د ام هانی په کور کې نو په خپل کور کې مسجد حرام تراغی تاجد د پارا تاجد یو کو حتیم کې ډډه واله سترګې ورغی جبرئیل امین راغی بعضی سیرت والا وایي چې جبرئیل سناشنا منظر وو جبرئیل پیټی نو جاز د پاره جدا ټیکټي نو دارنګي ار قسمه تیل پارسیس کې هوکار نه کوي کنه او د جاز تیل خو جدای کنه وبو باندې به هغه وګندلو سيو کا به وګندلو ځکه بل عالم تزي بوراق راوستی شو سا دا بوراق دون البغل وفوق الحمار دا خرن لگ غټ او دا خچرن لگ راکم دون اسور لیوا او بوراق دا برق ندی بوراق دا سن دی بوراق دا برق ندی برق بجلی تاوی دا بجلی او سور لیوا برق بجلی تاوی کنا نو دا دیده نتا پا میلونو بانده تار بوزا او دلتا سوچ ورکا بٹنو وخنو سونا کرنٹ رسی پا بجلی اللہ بوتلی دی لیکن سے اشکال خود پاتے نشو پینن نوی ایجاداتو اغی دا اشکالات دا خلقو ذہن نا ختم کو نن اقلم دا بندلی دا چه اقلی طریقے سرا دا پیغمبر دا مکینا دا سلویخ تو رزو دا پاسلا دا شپی پا لگئی سکیوال دا اقلم امنلا چه با بوراق باندی شو دا 30-40 رز پاسله وا سونا دا نبی علیہ السلام د شپې په لګی سکیو کا الته پیغمبران را جمع دي څنګه 1,24,000 کم و بیش انبیاء پیغمبر استقبال الکه بیت المقدس کې او فلکونو خلق راضی دیوانه قیاسونه مکو دا بل علم خبرې دي صح دا د بل عالم خبرې قیاسونه مکوا دا د بل عالم خبرې دي الته انبیاء علیهم السلام ناشنا اجتماع داسې اجتماع په مقدس مقابل زینشتا نه بشوي نه بوشي خیال موري ټول انبیاء را جمع دي یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جمع ورکا پیغمبرانو له جمع ورکا امام الانبیاء وګرځیدو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دو لوخي پیش شو یو د شرابو یو د پيو ولیک ذالک دا پیغمبر غ پیغ ورکو وکدا شراب دی غست وی امت کې باندې نور ډیر نقصانات بیا جبريل ولګیدو نبی علیہ السلام د لا سونیو اسمان تا د سونو کالو پاسه للا
بل اسمان ته خو ارسوک نشي هته کن نشي تله اسمان پورې بزی خو اسمان ته دروازې دي ته بر ورتلل دي ال څوکیداران دي د سونو کالو فاصله په لګ وخت کې جبريل ور سره دی بر اوخته ورلری ک دربانا نو جبريل ما او بل نبی سرور دی را سره درخیجو قدردانا نو مکی مدنی هاشمی دلبر دی را سره په حکم د بطحا په حکم د مولا بطحا مقام ته تله واپس پلار د مسجد اقصا یې مراغلی نو دی امر د سبحانا یوازې نیم خیر البشر دی را سره ورلری ک دربانا جبريل ما او بل نبی سرور دی را سره جبريل ورډوي التنه دربان چې سوک جبريل ما یوازې نا او بل نبی سرور دی را سره مرحبا په خیر په خیر په خیر التا استقبال چغه دلته طائف والے سکړیو التا الله اکبر کبیره الله الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم ماشومان نوګس طرف تم ماشومان چې دی خي طرف ته ګوري نو مسکی شي چې ګس طرف ته ګوري په جړاش نبی علیہ السلام تپوس کوي د جبرئیل امین دا بابا جی سوک دے دا سڑے سوک دے دا دون غٹ کد وسر دیخوا ماشومان دیخوا ماشومان جبریل وتوی حازا ابو کا آدم دستا بابا جانی آدم دے دا آدم علیہ السلام دے اللہ اکبر التا دا آدم بابا سر ملاقات شو چا سر ملاقات شو نبی علیہ السلام وتوی السلام علیکم بابا جانو دی وعلیکم السلام مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح زما قدردان بچیا په خیر आले ہوگا پیغمبر په خیر आले سناشنا منظر دی او کنه یارا توجه مشتا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح پیغمبر تپوس کی جبريل نا دا دی خوا دا واړو دا دی خوا واړو دا یو طرف ته خندا دا بل طرف ته جړه وې دا خي طرف ته د غوند اولاد کی جنتیان دي دی ته وګوري خوشاله شي دا بل طرف ته جهنميان دي دی ته وګوري خپش بل نور حالات را پیښ شو نور عجیب احوال د وینو یو نیر ولید پیغمبر علیہ السلام سی ولید د وینو یو نیر د وینو نیر دی د وینو د سرو وینو سکسان پکې لامبو ویا پدې خلو پدې سپیمو پدې وګونو باندې دا ویني را بېږي او پاغي کې ډېر په تکلیف سره دې نیر نه غاړي ترازی ملائک ولا بیا دي کې ور کوي ډېر په بد حال دي نبی علیہ السلام تاسو کو یا جبريل دا سوکتی وتوی دا هغه خلق دي چې دنیا کې د یتیمانو مالونه خوړو دا د یتیمانو مالونه خورون کی خلق دی بل ډله ولیدا دا چې د کوټو مر غټي غټي خېټي دی غټي غټي خېټي د کمرو مر غټي غټي خېټي دی ښا او پکې ماران دی یاره په خېټو کې ماران دی پیغمبر جبريل ته وی دا سکی سره یار دا دونو غټي غټي خېټي او پکې دا ماران لړمانان دا سوق دی وی دا غسود خواري دی کنه دا سوق دی سودخواره خزه او زنا خزه او نارینا درې مطلب کې ولیدا مخ ته خوراک پروت دی مزیدار خلی خوشبودارا بل طرف ته وت غنده خوراکونه پرات دي پلیت او غندا نو دی پاک ته لاس نو ورځي او پلیت خوراک ته لاس ورځي هغه غنده سيزونه خوري پیغمبر وی یا جبريل دا سوق دی دا څه کی سره د دې د خلونه غډېره بدبوم روانه ده داس خاصی زونه خوري هغه پاک ته نشي نږدې کېدی وې دا زیناکار دي بل تب کې ولیدا زنانه ولیدي د سینون زوړن دي په سخت عذاب کې دا کم خلق دي وې دا چې دی خپل خاوندانو ته په تحفه کې پردي بچي ورکولو بیوی رازا محبوب رازا دویم اسمان تلاړو یو کې خدا حالات وی دي شو کنه لومبي اسمان کې سوکو
دویم اسمان جبریل. سوک جبریل. ورلری که دربانا جبریل ما او بل نبی سرور دیرا سرا درخیجو قدردانا نو مکی مدنی حاشمی دلبر دیرا سرا. قلتے کسانو لی دو پیغمبران دی ترور زامن دی یحییٰ علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام. دی دوارو مین دی میس کے خوین دی وی تاو سورت آل عمران کی ارکڑی دی. اللہ اکبر کبیرہ. یحییٰ علیہ السلام دا برزخی جندو دا عیسیٰ علیہ السلام حقیقی جندو. عیسیٰ علیہ السلام حل تک دے عیسیٰ علیہ السلام رنگ داسی سروالی تمائل او دا ویختی داسی اخکاری دل که تازه تازه چی پتولیه باندی اچکڑی. نبی السلام السلام علیکم. عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام وعلیکم سلام مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. دا سویم اسمان دی. دویم اسمان کی چا سر ملاقات شو؟ عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام دلتا ملاقات خبر اتریو شوے. بیا رازا جبریل دا رسونو کالو پاسے لرخا جبریل رازا محبوبا برد دریم اسمان تلال ورلری کا دربانا جبریل ما بل نبی سرور درا سرا. التے یو شخصیت اولی دا چی آغتا دا دی دنیا نیم حسن ورکڑی شو. دا طولی دنیا نیم حسن دون خیستا. اے لکه دا اللہ جو سونا حسن پیدا کرے کنا دا چی تب پا نیم اوخی نو دا نیم پا دی غنڈو خلقو کی تقسیم کی او دا نیم پا یوازی یوسف توار کی. دا سے خیستا سڑے اولی دو خواہ. اللہ اکبر کبیرہ. اغسر ملاقات شو اغم والا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. سویم اسمان کی یوسف علیہ السلام اولی دا رازا محبوب پکو کار لڈیر دے دا اینا رازا چیزو پا برا موسیٰ علیہ السلام دیولی دا ملاقات خبر اتریو شو یاو رازا پا برا لارو ام اسمان تا. اللہ اکبر کبیرہ. التا دروازہ ڈبائی ورلری کا دربانا. اللہ اکبر کبیرہ. ابراہیم علیہ السلام اگے چولی دو کنا ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ السلام یہ غزبا پشانتے ہو گورا. سبحان اللہ. ارے چاگن تو نبی علیہ السلام زما مشابہت کیوں خواہ قدی اگدو حیبت والا انسان خبر اتری اوشوی ماتے ہوئے لو تو واپس لڑشی پل امت تر زما سلامو کا دی امت تا ابراہیم خلیل سلام را لے گلے. دی امت تا ابراہیم خلیل سلام را لے گلے. اللہ اکبر کبیرہ. او خبر ورتا ورکا خپل امت ته دی چې د جنت ډیره مزیدار ازمکه ده او ډیره پاکه خاوره ده خوږو اوبو والا او شاړ میدان دی. نو که پای کې ستا امتیان ځان له څه کرونده کوي که نه نو تخم د ځان سره یوسه. هغه تخم پیغمبر ته ورکو چې دا دی امت ته ورکا. هغه تخم څه دی لکه سبحان الله والحمد لله لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. دا پاکی خلق ځان ته کاروندی کی خوا. بیا دا ام اسمان نبرا کائنات انتہا سدرت المنتہا. سو سدرا دا بیر اونی توی دغه د مخلوق انتہا دا ملائکم نشیت لی. دغل تصریف الاقلام ملائک چی لیکل کی دا کلمونو اکر کر اغا پیغمبر لید لگیا دی دفتروں کے صریف الاقلام. لوی بادشاہی دا اللہ او دا اللہ لوی قدرتون لوی بادشاہی دا یوازی دا دی دنیا نو گور اسمانونو کی سدرت المنتہا. سدرت المنتہا نبیا دیکھو اخکت رازی پیغمبر تا اللہ خپل قدرتونو خودل او دغه ته سدرت المنتهى دغه بیری دی او هغه بیره یو بیره
د حجر د علاقو د غټو منګو عمره د یوه بیره او د هغه بیرو پاڼې د اتي د غوږ عمره پاڼې دي. دغه ځای کې الله رب العزت نبی علیہ السلام ته بل یو خپل قدرت وخو. جبریل ته حکم وکړو لږ ځان ورته وښایه که نه چې جبریل څنګه دی. دلته خو د نور په شکل کې راځي که نه یا د انسان په شکل کې راځي. جبریل امین ورته خپل اصلي شکل وښودو. 600 وزرې وي. څونه؟ 600 وزرې وي. د یو وزر باندې د اسمان دا غونډ اوپک داسې پټېدو. دا غونډه کناره د اسمان پټېده. الله اکبر. نبی علیہ السلام بیت المامور ولیده. د ملائکو خانه کعبه ولیده چې روزانه 70,000 ملائک طواف کوي او بیا د یو فرشتي د قیامت درجه پورې نمبر نه راځي. بعضی کتابونه ذکر کوي چې نبی علیہ السلام په دې سفر کې یاجوج ماجوج سره ملاقات وکړ. هغې د ایمان دعوت ورکړ. نبی علیہ السلام جنت مولیده جهنم مولیده. د جهنم گیټ کیپران ولیده. واپسې کې بیا بیت المقدس تراغی. د بیت المقدس نه بیا په بوراک سور شو مکی تراغی. مسجد حرام ترالو. الله ته حکم کو محبوبه دا چې سدي ولیدو دا چې نور څه لیدلي دي تفسیرونو کې لیکلي چې بیانې نه د 3 غنټې وخت وړي ښه په لارې څه قافله لیدلې ده. بعضې تفسیر د سیرت کتابونه ذکر کوي په مدینې غاړه بوتلې دلته پیغمبر ته مدینه مخوله چې دلته به ستا د هجرت ځای ده. الله اکبر. الله ته حکم وکړو دا خلکو ته بیان کړه. دا به څنګه بیانو؟ ګران کار وکړه نو. دا به بیان چې زه بېګا لږ وخت کې لړم او د بانک نه مخکې بیا رالم د بانک نه لږ مخکې تلیم او دا هم په هغه وخت کې بیا راغلیم او دا 40 ورځو فاصله مې په دې لږ وخت کې والیده او بیا یو اسمان او بل اسمان او بر اسمان او بیت المامور او جنت او جهنم او جبریل امین او دار سے مې ولیده. ګرانه وکړه نو. پیغمبر سوچ کړي چې دا الله راته وایي چې بیان کړه دا به څنګه بیانوم. دې کې جبریل راغی لکروارو څه نوی وحی راغلی ډېر په سوچ کې پروت دی که څنګه چل دی خندا غونته یې کوله. څه نوی وحی راغلی وایي آو که نه جی نوی وحی راغلی څه دغه شانتي کیسه وه. سړی په بلک بلک په خندا شو. ویلې که راشه وګورئ په منډه ابوبکر پسې لړو. راشه هغه یار دی وږي بانک نه مخکې تلم یم او دا دونه سفر مې کړي او بیا هم راغلی ما هغو بیخي دماغو کار پرېښودی. ابوبکر صدیق ورته وایي دا خو څه ناشنا خبره نه کوي چې هغه وایي دا خو دی دنیا کې لړو هغه چې مونږ ته دنیا نه خو به آخرت او جنت جهنم وي مونږ هغه منو دا به نه منو. الله اکبر کبیره. که تاسو دا معلومول غواړئ چې مونږ ته دا پته ولګي چې په ډومبي اسمان کې چا سره ملاقات دویم کې چا سره د دې دپاره به ځان سره یو فارموله ولیکې. داسې منسوسي نه ده. دا خو دا هر چا خپل یو مزاجي اعیاهما څه اعیاهما الف نه مراد آدم علیہ السلام څوک عین نه مراد عیسی علیہ السلام یا نه مراد یحیی علیہ السلام او بیا د الف نه ادریس علیہ السلام اعیاهما او د یا نه مراد یوسف علیہ السلام د ها نه مراد هارون علیہ السلام د میم نه مراد موسی علیہ السلام او بیا د الف نه مراد ابراهیم علیہ السلام. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا. بیا بعضې د سیرت کتابونه ذکر کوي څه مشرکانو د پیغمبر نه تپوس کو فضول تپوسونه. ګوره دا خبرې نه منله خندې کوله چې ته تلې وې د بیت المقدس څونه دروازې وې څونه پیلرې وې پکې څونه کلچې وې پکې تاسو کې به څونه مسلمانان حج او عمرو ته تلي د تا نه تپوس کومه هلته په خانه کعبه کې تاسو بلپونه لیدلي ته ویلی شي لکه سړی یو کار ته تلي نو هلته خو هر یو څیز نه نوټ کوي که نه. د تاسو دلته کې دا سویم کال دی چې راځې دی مناري جومات ته تا ته هم په دې چت کې څو پکې دي ووایه شابه تاله نه دي یاد که یاد دي ته اوس چې اوس مارې پته به راته ولګي. نو د نبي علیہ السلام نه دا تپوسونه هم کوله هلته څو کړکۍ وې څو دروازې وې. بعضې کتابونه ذکر کوي د سیرت
لا نصدق ولا نكذب چې نبی علیہ السلام ته الله بیت المقدس مخامخ کو چې دی کم تپوس کول او ته ویل ته دونه کړکې دونه دروازې دونه دا دی غلی پاتې شو خو به ایمان نه وروړه زد سره بسکه دا د نبی علیہ السلام په لویو معجزو کې یو غټه معجزه ده معراج 3 معجزې دا ډېرې غټې معجزې دي څنګه 3 معجزې دا غټې معجزې دي یو معجزه قرآن کریم څنګه یو معجزه قرآن دویمه معجزه د شق القمر اسپومه کې دوی سي شو دا غټه معجزه وا دا نور ملکونو کم خلقو لیدلې وخا په هندستان کې داری دلې شوی وا تاریخي پرشتہ کتاب وګورا او دریمه د معراج سبحان الذي اسرا بعبده ليلا سبحان الذي دا دعوت توحید شو پاکوالی دی آغا ذات لرا اسرا بعبده ليلا چې بویت لخپل بندا د شپې په سیسه کې د دې اسرا مانم د شپې بوتلل خو چې دا لیله نه وسره ذکر کو د دې په معنی کې تجرید شو چې د شپې په لګي سکه بوتلوخه د چرته نه بوتلو من المسجد الحرام د مسجد حرام نا د مکی مکرمه نا الى المسجد الاقصى مسجد اقصا تا چې دا مسجد اقصا دا په شام کې دا الله اکبر کبیره دا د يهودو په قبضه کې راغلی و اوس هم د يهودو په قبضه کې ده بیا الله پاک صلاح الدین ایوبی راولې غلو او هغه قربانیو کا جهادیو کا دا د مسلمانانو په لاس کې رااله د دې مسجد اقصا ابتدائی بنیاد یعقوب علیہ السلام خېری بیا پکې داوود علیہ السلام توسیع کړي دي او بیا د سليمان علیہ السلام په دور پکې خط توسیع شوی پیریان پکې بلاکار غسته خو الى المسجد الاقصى تر مسجد اقصا خپل بنده بوتلو او ګوره بعبده ویلو دا نه چې دا روح بوتلو چې دا بنده بوتلو نو دا عبد اطلاق پر روح جسد دواړو باندې کیږي ښا الى المسجد الاقصى هغه مسجد اقصا ته چې مونږ برکتونه چولی حوله دای نه غیر چا پیرا د انبیاء علاقه ده ال د انبیاء او د اولیاء او قبرونه دي لنوریه من آیاتنا د دې پارا چې ویني دی زمونږ د غټو نخو د قدرتنا انه هو السميع البصير یقینا الله اوریدون کې دارس لیدون کې دارس واتینا موسی الكتاب دغه دلیل عقلی مضمون په تورات کې داو الله تتخذوا من دوني وکیلا چې نه بنی سه سیوا زمانہ وکیلا بلکار ساز وکیلا شریکا وکیلا کفیلا وکیلا ربا وکیلا کافیا الله تتخذوا من دوني وکیلا ذریه من حملنا یا ذریه من حملنا اے اولاد د آغا چا دی آیت کی ترغیب الی التوحید ذری اے اولاد د آغا چا چې مونږه سوار کړیو د نوح علیہ السلام سره په کشته کې الله شکر ادا کې ناشکری مکوي ول استاسو بابا نوح علیہ السلام چې او کان عبدا شکورا دیو د الله بندا شکر استون کې وقدوینا الی بنی اسرائیل دی آیت کې نمونه تخویف اخروی په ذکر د حال د بنی اسرائیلو د بنی اسرائیلو د نافرمانه په وجا دی باندې دو کرت عذاب راغی اسرائیل د یعقوب علیہ السلام لقب دی موږ سورۃ بقره کې ویلیو یا دانن سبا چې دغه کم ظالمان دي هغه ته خلکو یو اسرائیل نوم ورکړی دی اگر چې مناسب خو نه دی اسرائیل ورته ویل اسرائیل بس په عرب کې خلک دغه ظالمانو ته اسرائیل وی خو یعقوب علیہ السلام نوم دی لقب دی بنی اسرائیل د یعقوب علیہ السلام اولاد اسرائیل دا اوس یو علاقه ګرځیدل دا هغه ته نوم د اسرائیل وی چې دغه اسرائیل والا دغه خلکو دا مردان والا
الله اکبر کبیرہ. وقدوینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، پدی آیت کی نمونہ د آخرت د عذاب نه یرا د بنی اسرائیل حال ورکی بیانئی چې دینا فرمانی کړي وانو دو پیر اور باندې الله ظالمان بادشاہان مسلط کو. وقدوینا الی بنی اسرائیل، فیصلہ اور اولی اون بنی اسرائیل ته په کتاب کې لتفسدن فی الارض، چې خامخا تاسو فساد کوي پزما کې دوه کرتا. د موسی علیہ السلام په دور کې او دارنګ د عیسی علیہ السلام په دور کې لتفسدن فی الارض مرتين دوه کرتا. ولتعلن علوا کبیرا، لوی بکوي لوی لویا، لوی بکوي لوی غټا. فاذا جاء وعد اولاهما، بس هر کلا چرالو وقت د وادي د اول فساد، د دې د اول فساد د وادي وخراغي. یعنی څه مطلب؟ فاذا جاء، کله چراغي یا کله ناس باندې عباد لنا خپل بندگان. د عباد لنا نه مراد جالوت او داغه لخر، یا د بابل خار بادشاہ او داغه لخر، یا بعضی عمالقه یا بخت نصر. بخت نصر ظالم بادشاہ په مقرر کا. اولی باسن شدید چې دا خاوندان د جنگ سختو، پجاسو دی ورننه وتل خلال الديار، د کورونو میانستا، د دې د پاره چې مشران ولا قتل کی، علما وت قتل کی، تورات ورته وسیزي، جمعتونه او تروان کی. بعضی مفسرین وایي او یا زر قسانت نکیدیان کا. وکانه وعدا مفعولا، د وعده کړی شوی. ثم رددنا لكم الكره، بیا واپس درکمون تاسو ته کلا په دور د داوود علیہ السلام کې الکره غلبا په دی باندې. وامددناکم، تاسو سره مونږ امداد وکړو په مالونو په زامنو سره. وجعلناکم ام ګرځولې تاسو اکثر نفیرا، ډېری ډلې والا. ګوره د الله نعمتونو کې ذکر کا، تاسو مې ډېری ډلې والا وګرځولې. دا ډېروالی د نسل، ډېروالی د انسانانو، دا د الله نعمت ته. په دې وایي د یورپ نظریه دار چې افرادی قوت د مسلمان کم شي. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، که تاسو کلک شوي په توحید پیدې د پاره تاسو خپل ځان دا. وان اساتم، که تاسو بد کوي په لها وبال په دې نفس ته. نو چې کله راشي نیټه د رستنی فساد دې د پاره چې روان کی تاسو مخونه او داخل شي دی جمعات تاسو چې داخل شي په اول ځلا. وليتبروا او تسنس کی دی ما علو آغا چې وسی ور باندې برشي تدبیرا په تسنس کولو سره. عسى ربكم ان يرحمكم، نزدې دې چې تاسو رب په تاسو رحم وکي. الله با اخري پیغمبر راولېږي، نو کغه مومندلو او پغه ایمان راوړو نو بس سیدا. وان عدتم، او که تاسو راګرځې فساد تا غدنا، نو مونږ راګرځو سزا تا. وجعلنا جهنم للكافرين حسويرا، او مونږه ګرځولې جهنم کافرانو د پاره جیل خانه. ان هذا القرآن، دغه سبحان الذي مسله، دغه تورات مسله. ان هذا القرآن، داوم د دې قرآن مسله. ان هذا القرآن، یقینا دا قرآن خودنه کوي په طرف د هغه کلمې چې هغه مضبوطه ده، یا په طرف د هغه لارې چې هغه نه غلاره ده. ويبشر المؤمنين، او زیر ورکی مؤمنانو ته، الذين اغا کسانو ته چې عملونه کوي نیکا، چې وبدي د پاره اجرن کبیره، اجر لوی. وان الذين لا يؤمنون بالاخره، او یقینا هغه کسان چې ایمان نه وروړي په آخرت باندې. کم کسان چې په آخرت ایمان نه وروړي، اعتدنا تیار کړی مونږ دي ته عذابن الیما، عذاب دردناک. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، غواړي انسان بدیل را پشان د غختو د خیر. دا انسان کله کله ځان ته بدیم غواړي، ځان ته عذابونه غواړي، ځان ته خیری کوي. وکان الانسان عجولا، دی انسان ډیر تلوارګرم. وجعلنا الليل والنهار، وجعلنا مونږه ګرځول شپه او ورځ. دا دوه نخې د توحید دي، شپه او ورځ دا دوه نخې د څه دي؟ دا د توحید دي. بعضی تفسیرونه ذکر کوي د شپې او ورځ پورې خبره ذکر کړې ده،
د عبرت خبره ده. څه خبره ده؟ د عبرت خبره ده. یو سړی هغه خوب ولیدو، په خوب کې یو ځنګل ولیده او دی پکې یوازې روان دی. څنګه؟ داسې نیخ کېناستی که نه؟ توجه مو ایله برابر شوه چې ځنګل دی او د ځنګل کې یو میدان دی او دا سړی وی چې زه ځمه څه اتیار لوړ څه توره دا را سره نشته، تش تورې مې یوازې روان یم. دې کې مې یو کوی په نظر شو، نو هغه کوی کې مې ته پناه اخسته او دا کوی چې دی نو دلته د یو اونې 2 سرانګې ورته راځوړندې دي. څه دي؟ 2 سرانګې د دې کوی د پاسه دي نو راځوړندې دي ورته. ما سوچو که دا سرانګې به ونیسمه نو ځان به ځوړن کم دی کوی طرف ته، نو شرمخ به په مخه لړ شي داسې، نو ما به ونه ویني چې ځان مې څنګه داسې ځوړن کو که نه د سرانګو باندې پسې سرانګې مې نیولې دي چې مې وکته کته په دې کوی کې یو اجدها ده او دا خولې داسې وازه کړې ده، یو لوی ښامار دی. څنګه ډراونی خوب دی که نه دی؟ خطرناک خوب دی. وی هلته اجدها خوله وازه کړې ده. وی ما یې که ښکته پرېوتم غمې نوړی کوي. چې دې خوا مې وکته نو یو تور منګک دی او یو سپین منګک دی. هغې په دې سرانګو لګیا دي او ټکه ټکه منګک کې څنګه کوره کوره کوي که نه هغه شانتې. وی ما که دی دا سرانګې کټ کړي نو ښکته به تللی م ورته، خولې پې را بهیږي، ډېر پریشانه دی. ما وی یا الله دا خو ډېر غټ مصیبت دی، په دې خوب کې دا جامې لمدې کړي د خولو چې بره نه را زمرې دی او ښکته او څانګې منګکان کټ کوي را کټ کوي. په دغه دوران کې را پاڅېدم مې الحمدلله اللهم انی اعوذ بک من شر هذه الرؤیا، ربا دې خوب دا شر نه پناه غواړم. الله اکبر کبیره. یو عالم ته مې وویل چې داسې خوب مې لیدلی، تعبیر یې راله راکو چې داسې کیسه ده دا زمرې چې در پسې لګېدلې که نه دا مرګ لګېدلی دی، هر چا پسې دا مرګ لګېدلی دی. زمرې څه دی؟ دا مرګ لګېدلی دی. او دغه اجدها چې خوله وازه کړې دا قبر دی. دغه اجدها څه ده؟ دا قبر دی چې دغې ته به هر څوک د دې خولې ته به ورتللي ښه. او دا سرانګې دوه نه دي، دا 2 سرانګې چې تا نیولي دي دا ستا ژوند دی، دا 50-60 کاله. او دا سپین منګک ورځ ده او دا تور منګک شپه ده. نو شپه کېږي او رس کېږي. دا د زندګۍ دا سرانګې منګکورې پرې رانښتې کټه 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 دغه قبر ته به تللي. شپه او ورځ الله وی دا مې 2 دلایل ګرځولي دي ښه. دې مثال دا مفسرینو باندې ذکر کړی دی. اسې انسان ته پته لګي نه چې دا ورځ شپې د قدرت مطلب څه شو. دا صبح کیږي بیگا کیږي، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر بس یوں ہی تمام ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وجعلنا اللیل والنهار آیتین، ګرځولي مونږ شپه ورځ 2 دلیلونه توحید. فمحونا نو مونږ لرې کو نخه د شپې وګرځو نخه د ورځې، مبصرتن رڼا والا. الله وی رز د لو ګرځو لتبتغوا فضلا من ربکم، دې د پاره چې تاسو لټوي فضل د طرفه د رب تاسو نه او تاسو پوښې پشمار د کلونو د حساب. چې لکه اختر ته دونه ردی شوي که نه، تا خو ورځ او شپه چې تاسو ته پته لګي لکه چې کلونه ور باندې وشمارې، حساب کتاب برابر وساتې. هلکه اجاره مې دې سره دونه وه او کرایه وخت دونه پوره شو. وکل شین ار یو سیز مونږه فصلناه تفصیل سره بیان کړی دی، تفصیله په پوره وضاحت سره. وکل انسان الزمناه، او هر یو انسان مونږ په وس کړی د سره عمل نامه د پسټ د کی. هر انسان سره د پسټ کې عمل نامه د دغه
ما او تاری دا سوچ نه کوو چې مړه ارسه به کوم دی 60 سره د عمل نامه ده چې سکه پکې اندراج کیږي که خکه که بد کې پکې لیکل کیږي ونخرج له یوم القیامت روب باسمون دلدا پرز د قیامت کتاب دا عمل نامه بوله مونږ رو باسو دی به سره مخامخ شي منشورا خورا ورا دا عمل نامه به ته ورکړي شي لکه دا وګوره چې عمل نامه ته وګوري کنه ته به ویل شي اقرا کتابک عمل نامه دی ولولا عمل نامه دی وسولولا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا پورا دستا نفس نن رز پتا حساب کوونکې نن د ځان سره حساب کتاب پخپل او کا دی چې عمل نامه ته ګوري دی بچی کی مال هذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها دا څنګه عمل نامه وا دی خو دماغه ارس پټو ښکارې ارس راجم کړي ښا من اهتدى چا چې هدایت حاصل کو یقینا پیدا د هدایت د پاره د خپل ځان ده تا د قران نه عقیده د کامل د ځکه ځان لدی پیدا د سړیا او چې ته ګناونه کې زده او عینات کې وبال پتا دی ومن دول سوق چې بیلار شو یقینا وبال د بیلار کې دودو پاغه باندې ولا تزرو وازره وزر اخرى نشي به پورته کولی بوجړون کې بوج د بلچا او نه یو مون عذاب ورکون کې تر دې چولیګو پیغمبر واذا اردنا کله چې مونږ اراده وکړو چې هلاک کو یو کلی والا امرنا مونږ حکم کو توحید یا امرنا مترفیها مونږ پکې مالدار سیوا کو کلی کې کوم کلی کې مالدار سیوا شي نو مالدار نافرمانی ډیری کولی شي ښا د ګناه اسباب ځان ته په بیا خ پاسان اغستی شي نو بس غینا فرمانه شروع کی عذاب په زمارا شي واذا اردنا کله چې مونږ اراده وکړو چې هلاک کو یو کلی امرنا مترفیها مونږه حکم وکړ توحید او د طاعت یا ډیر کو مونږه مالدار پای کې غینا فرمانیو کی پدې کې نو ثابت شي پای باندې وینا د عذاب نو تبه کو مونږ په تبای سرا وکم اهلکنا من القرون سونا هلاک کړي مونږه د قومونو نام پس د نوح علیہ السلام نا وکفا بربک کافی دی ربستا په ګناونو د خپل بندګانو خبردار ولیدونکې من کان یرید سوک چې الوار سره ورکو مونږ دلرا عجلنا له پتلوار سره ورکو مونږ دلرا په دې دنیا کې هغه چې مونږ وغواړو چاته چې مونږ وغواړو ثم جعلنا له جهنم بیا به وګرځو مونږ دل جهنم یصلاها دی وته داخل شي مذمومم بدشوي مدهورا رټل شوی ومن اراد الاخره سوک چې غواړي اخرت چې یا الله آخرت میں خیسته کې خو صرف غختل نا یو بل کار به مو سره کوي وسعى لها سعيها او داغه د لپاره کوشش هم کوي ښا موږ د آخرت د لپاره کوشش نه کوو وسعى لها سعيها کوشش کوي داغه د لپاره مناسب کوشش وهو مؤمن په داسې حال کې چې دی مؤمن دی فاولائک نو دا کسان د دې کوشش دی قبول شوی کلن هر یو لرا نو مدو مونږ امداد کو دی دنیا والا سره هم وهاولای دیندار سره هم من عطاء ربک دا بخشش در رب ستا دی نه دی بخشش در رب ستا بن کړی شوی انظر وګورا کیف فضلنا بعضهم علی بعض سرنګي مونږ ورواله ورکړي بعضو لپ بعضو ولل اخرت اکبر خامخا اخرت چې دی اکبر دا ډیر لوی درجو والا دی واکبر تبذیلا او خامخا اخرت ډیر لوی دی په اعتبار د غوروالی سره لا تجعل دې نو بیا کلم کافی ساته ښا اوامر نواهی دا اوامر نواهی بشماره څنګه اوامر نواهی پیژنې الای دا کوي دا مکوي دلته کې ډیر شی ذکر کوي اوامر نواهی دا پورا دین دی کنه یار دا کوي دا مکوي الله اکبر کبیره لا تجعل اول امر دی کنه لا تجعل مع الله الها آخر لا تجعل مگر زوا دا الله سره نور خدایان ایو پنځیش خبرې ذکر کوي څه پنځیش خبرې ذکر کوي
ازم استادانه به دا سړی 25 تو کال کې نکی کیږي مورخه څنګه ها 25 تو کالو کې سړی نکی کیدی شي چې په وخت وتوادو کی کنه او بیا د الله بچي ورکی خبره مو خیال ترانه لا نو چې 25 سال کیږي نو بس دی باندې کوي دا استادان اسه یو نقطه وي چې دا 25 خبرې زده کنو ته باندې کشي څنګه نو د نیکنه خلک مشورې لی بیا ښا اوس خو د فیسبوک دور دی خو د نیکنه خلک مشورې لی وایي سبق کو په غړې سختې تیری شوی ته باندې کشي دا 25 خبرې زده کا خوشماره نمبر 1 خبره لا تجعل مع الله الها آخر مگر زواد الله سره نور خدایان یو خبره ده فتقعدا کی بنو لشی مذمومن بدویل شوی مغزول شرمیدلې الله سره شریک مگر زوا دا یو خبره شو بل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه فیصله کړی د ربستا عبادت باندې کوي مگر یوازې د الله دا دویمه خبره شو عبادت به یوازې د الله بندگی به یوازې د الله نو دویم وسره ذکر کوي و بالوالدین احسانا دویم وسره ذکر کوي و بالوالدین احسانا اور پلار سره به احسان کوي یوازې دلته نه سورۃ لقمان کې ممراشی ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وحنا على وحن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الله زما شکر بادا کې د مور پلار شکر بده ادا کې نو بیا سورۃ احقاف کې راځي ووصينا الانسان بوالديه احسانا مور پلار سره به احسان کې نو سورۃ انعام کې تیر شوی و قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا نو سورۃ النساء کې تیر شوی و واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا نو بیا سورۃ عنکبوت کې بمراشی ووصينا الانسان بوالديه حسنا سورۃ بقرہ کې تیر شوی و واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا سورۃ بقرہ کې بیا تیر شوی يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير ها چې څه خرج کوي په لوالدین مور خپل باندې خرج کوا دا دون ډیر آیتونه الله اکبر الله مور پلار سره احسان امداد وسره کوي دی ګوري خپن کې دی مور پلار دی اولاد د پاره ډیر زیات تکلیفونه برداشت کړي دی مور پلار د اولاد د پاره ډیر امیدونه دی پسې تړلي ډیر ارزوګانی وتا د خپل مور پلار په ارزوګانو امیدونو باندې وبماړوي ته د مور پلار په ارزوګانو باندې پورا ورشه چې زما د مور پلار دا ارزو وا چې زما دا بچی د یو شخصیت او پرسنالټي جوړ شي دا نه چې دا یو بیکاره پرزه جوړ شي او معاشره باندې بوجي نه جی نه نه وبالوالدین احسانا ګڼ آیتونه په دې باب کې احادیث مبارکم په دې کې ډیر شي دي زه یو څو حدیث ویم ځان سره نوٹ کې ښا نبی علیہ السلام فرمایي رضا ربی فی رضا الوالد د رب رضا د والدینو په رضا کې ده او د رب خفقان د والدینو په خفقان کې دی یو کس نبی علیہ السلام تراغي اے د الله رسولا د جهاد د پاره اجازت راکا پیغمبر علیہ السلام ورته ویل چې رکته جهاد ته مور پلار دی ژوند دي او اخو بوډاګان کمزوري دي پیغمبر علیہ السلام او توي په فيه ما پجاهد د مور پلار په دې خدمت کې دی ولګه دا جهاد وکا ته علم پرې دی او ته د مور پلار بوډاګانم پرې دی او دی جهاد ته دی جهاد را باندې فرض دی په فيه ما پجاهد د مور پلار په دې خدمت کې دی ولګه جهاد کوا اج دا ستا په کلی باندې راشي نو بس بیا هغه جدا یو حکم دی په فيه ما پجاهد بل حدیث کې راځي
پیغمبر علیہ السلام وی الا انبئکم باکبر الکبائر پلوی گناہونو مو خبرو ما ولی نجی دری پیری وی دا الله سره شرک او بل د مور پلار نافرمانی دا لوی گناہ دا یو روایت کې راځي د مور پلار نافرمان به جنت ته نشي داخلي دي یو روایت کې راځي د مور پلار نافرمان باندې د الله لعنت په هغه چا چې مور پلار ته کنزل کوي یو روایت کې راځي چې الله د ټولو ګناونو هغه جزاګان اخرت ته رستو کوي خو چې چا مور پلار خپکړي د دې سزا دنیا کې ور کوي بل روایت کې راځي صحابي راغي نبی عليه السلام ته وی اے دا الله رسول چا سره ډېر احسان کوما پیغمبر ته مور سره وی بیا چا سره مور سره بیا چا سره مور سره بیا چا سره پلار سره بل روایت کې راځي پیغمبر نه تاسو شو کوم یو عمل غوړه دی وی موس پخپل وخت وی بیا مور پلار سره احسان موس پس دویم نمبر د مور پلار خدمت کوا پس پینه گی رستا پلار کڑیگی لگیا دے او تخکلے دغه شانتے عیاشے کے اللہ اکبر یو روایت کے رازی تپوسو شو چې د والدینو صحق دی پاولاد پیغمبر ورته ویل هما جنتک و نارک دا مور پلار دی هم جنت دی هم جهنم بلغه پیغمبر چې په پونه باندې یو پیر امینوي به امینوي کنه صحابه ته پوسو کو داسې کی سره د الله رسول وی جبريل راغلی وو او جبريل یو سوال داو کو چې 50 د رمضان میاشت رااله او د پکې مغفرت نه شو کاغذونه پکې کلیر نه ک چې څنګه و هغه شانته دي تروجه نه مخکم مونږ د 10 وکیده برابر نه اوس هغه شانته دي نو دې د په تباہی کې د شک نه دي تباہ برباد شي وی ما وی چې امين بل پکم تن په مخ کې پیغمبر یاد شو چې درود نه ویلي تباشي وی ما وی چې امين او بل چې چامور خپل بډاوالي کې لاندې ک ادمو پر په خدمت جنت حاصل نه کوئی جبريل وی تبا دي چې ما وی چې امين الله اکبر کبیره دا رنګي ګڼ روایت دي یو روایت کې راځي چې نبی رسول الله وی د مور پلار خدمت دی پزان لازم کا زکه په ان الجنه تحت اقدامهما د مور پلار د خپلان دی جنت دی د دریو کسانو دعاګانې خیری ډېری قبليږي یو دعوت المظلوم یو دعوت المسافر او د والدینو خاص کر د پلار د اولاد بارک دعا او خیری یو روایت کې راځي کله چې یو بچی خپل مور پلار ته پر رحمت محبت سره ګوري پدې وته د قبول شي حج عمره ثواب ملاويږي سملاویږي و یو تن وته وی کې یو سړی وته بیا ګوري وی یو سړی خو ته سل پیری ګوري دا نه بوله دونه ثوابونه ملاوي اته بیا دانی بیا بچاته ګوري الله اکبر ادمور پلار خدا خو د ډیر لږ وخت مسافر دی ګوري ښا بچي یو سړی دی ته حد توجه د بچی ملو شو نو بس ته کنه دی بوزي کنه ته خپل وخت تیر ک بچی رااله دنیا ته اوس به دا بچی وخت تیری دی بزیله دنیا نه نو اے مسلمانانو د خپل والدینو ډیر قدردانی کوي دا ډیر لږ وخت دی بدن لړ شي بیا به تر یادېږي قران کې راځي و صاحبهما فی الدنیا معروفا د دنیا په کارونو کې کومور خپل د مشرکان دي د دنیا په کارونو کې وسره خمرګرتیا کوا احسان وسره کوا الله اکبر کبیره نو مور خپل دا ډیر لوی هسته دي ښا مور ودا د الله تر طرفنا دا یو ډیر لوی تحفه ده د مور په شکل کې الله دا یو نایاب تحفه نصیب کړی ده بازوی دا مور یو ګور سورې دی پستړیوالی کې وته خلق آرام حاصلې ته بڑے ستړي ستومانه چراشی مور سره کینې مور د لو ګوري بچی تر اغلی خپل دي کې پدواړه مخه پتندې دي خپل کی ستاغه ټینشن به ختم شي زکه وی زین د مور مینه پتول کا د ترازو مزیه وشلول علامه اغه مینه تول کولا چې د مور د مینه بسو نه اغه تول کې نه راتلا زین د مور مینه پتول کا د ترازو مزیه وشلول علامه اغه نشو تول کې دی ښا زکه علامه اقبال مور وفات شو نو یو مرثیه لیکلی وا وی کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار کون میرے خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار زما د خط انتظار به وسوک
دا مور د بچو ډیر زیات انتظار کوي. مونږ چې به د مدرسې نه کله یو ورځ لیټ هم رالو 2-3 میاشتې پس نو زمونږ والدې به وي یو د پاسه 3 میاشتې دې پوره شوې. موږ دا څنګه چل دی دا ځان سره ډېرې کې نه دي شمارلې یو ورځ مور پلار یو ورځ د اولاد. خو بعضې کمکل اولاد یې نه پوهېږي غریبانه یې د احساس نه کېږي. الله یې د نن زمانې اولاد ته دا احساس ور نصیب کړي چې د مور پلار هغه مینه شفقت محبت چې احساس وشو که نه بس بیا کار سم شو. بیا دی وی نه که زما پکې سرزي د مور پلار ارمان به پوره کوم جایز د مور پلار ارزو به پوره کوم ځانه به یو قابل ترین شخصیت جوړوم. دی وی نه مړه کېږي بس ړې زندګي ده چې تیرې کونو دا ډېر بېخونده اولادي د ده نه هېڅ خیر نه خورېږي. بیا د مور پلار ارزوګانې امیدونه د هغې دپاره کوشش کوله. نو اقبال ویلیو کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار کون میرے خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. آخر کی وہی عمر بر تیری محبت میری خدمت گر ہوئی جب تیری خدمت کے قابل ہو گیا تو چل بسی. مورې تا زما ټول عمر خدمتونه کولو چې دا بچې مې دی او دی بل وي شي د سیالو سره د سیال کولما روپۍ دې جمع کوله کله چې لوکې ساته د هغې پیسې و دا به مې د بچي د جامو په کار راشي کله د چرګو وږې جمع کوه دا به خرڅې کمه نو بچي ته به پې سوالمه د سیالو سره سیال به یې کمه او کله څه او د اولاد خدمتونه کوا په جامو باندې ګوتې پوڼا کی شي ستړي شي ستومانه شي وی زما بچے به خدای را لوی کی خدای به کامیاب کی. اقبال وی عمر بر تیری محبت میری خدمت گر ہوئی طول عمر تا زما خدمت کو جب تیری خدمت کے قابل ہو گیا تو چل بسی. چې زه ستا د خدمت قابل شوما تا رانه سترګې پټې کړي ته رانه لاړې پناه شوې رانه. نو مور پلار مخه پکوي مسلمانانو ځکه دا مور پلار دا د دې خدمت عین عبادت ته خو تا ته څه پته ده او دا مور پلار څونه لوی نعمت ته خو تا ته څه پته ده که دې درته د خولې نه اوبکه در وباسي که نه ته غږ مه کوه دا د قرآن ښکار آیت دی خو تا ته څه پته ده. الله نه وایي چې ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. الله وی ما سره به څوک شریک نه ګرځي الله تعبدو الا اياه. خو دویم سره د مور پلار خدمت دی خو تا ته څه پته ده. ورپسې فورا نه وي وبالوالدین احسانا. پلار دروازه ده د جنت رسول الله فرمایي پلار درمیانه مین گیټ دی دا د مور د خپو لاندې جنت دی تا ته څه پته ده چې د مور مخ ته د رحمت په نظر چاو قتل د قبول شوي حج قیمت دی تا ته څه پته ده. ستا ځان ستا مال او ستا عیال واړه د پلار دی ګورې حدیث شریف دی حقیقت دی تا ته څه پته ده. او بیا وایي ستا جنازه په اوږه اخلم او مقبرې ته ځمه مورې دا څومره ګران ساعت دی تا ته څه پته ده. ورکوټې نه یم خو زما در پسې زړه نړېږي ما ته د اوس هم ضرورت دی تا ته څه پته ده. ستا اخیري سلګې ختلې ما کتلی نشو دا مینه نه ده عقیدت دی تا ته څه پته ده. تا سترګې پټې کې اوده شوې او زما ښکلې مورې زمونږ په کور کې خو قیامت دی تا ته څه پته ده. تل به شیندم د اتفاق او محبت ګلونه ما ته د یاد هر نصیحت دی تا ته څه پته ده. ولنده بیا به په قیامت کې ملاویږو سره اوس جاړه مه وخت د رخصت دی تا ته څه پته ده. دا ګڼ اشعار او نظمونه د مور باره کې دا ما دې رساله کې راجمع کړي وه. د مور ستا قبر ته ناست یم ستا بچې یم نازولی پکې مرض چې مې د مور جنازه دا هغې ورځې مې دا مخکې موږ 2 غنټې درس کوو به دې کتاب کې مو راغونډ کړو نو بس اوس ملګرو ته لږ لږ ووایو چې لکه دا ځان سره نوټ کړي. بعضې کسانو ته په درسونو کې د کتاب نه د اغوستو د پیدې چل نه ورځي. زموږ مولانا بختیالي صاحب دا کتاب ما سره درس کې پروت دی دلته بس که دا مضمون راشي نو دا راواړو ما نو که د عیسایانو دغې سرد راشي نو د سلګرې دا رسمونه پکې راواړو ما که د قومیلوت تذکره صورت یهود کې راشي د قومیلوت مشهور عدتونه دا راواړو ما نو ادارنګه که د نکاح تذکره صورت نساء کې راشي د نکاح مسنون خطبه دا راواړو ما نو که کله په قرآن کریم کې څه د یهودو د صورت نور تذکره راشي د دنګو پوندو سینډل بې حیایي خورول نو دا راواړو ما. دارنګې
که چرته د والدینو بارکی او که چرته د قرآن اهمیت نو غم په دې کې تذکره شته. وبالوالدین احسانا د مور پلار سره احسان کوي. تاسو کوئی د مور پلار حقوق دا قرآن بیانوي. د مور پلار حقوق څوک بیانوي؟ قرآن بیانوي. نو چې تا اولاد قرآن ته کېننولو هغه مور پلار څه پیژني مړه؟ او دا یو ځای کې نه، دا په ګڼو ځایونو کې وبالوالدین احسانا د مور پلار سره احسان کوي. اما یبلغن عندک الکبر که اورسی ستا په موجودتیا کې بوډاوالی تا احدهما یو د دین یا دواړه نو فلا تقل لهما اف دی له اف قدر مکوي. مور پلار ته به اف قدر هم نه کې اف قدر تاله आवाज وکړ ډیر په مینه شفقت سره جی بابا جی بابا دا کار دې کړي او بابا جی کړي مې دي بابا جی لا مې نه کړو به وکم او چې ته په ځوان باندې خانم چیرې او پاره او مو پلار د आवाज وکړو سودی راته وې ته ما ځان تر وجدنو بازي داسې بدقسمت اولاد دي دا خدای بدقسمتي الله توفیق نه ور کوي. لہذا سونه درس مرګري د چا مېند چې ژوندې نن چې ورشه کنه لګ بوله پرورو پوس پوس پخ پوزورو کې په پوس پوس پخ پوزورا او پرې تندي به خپل کې اب سوک سوکي چې مور خپل ژوندې ها لاس اوچت کې که یو ژوندې کې دواړه ژوندې ها جزاک الله خیر. د چا چې مېند دي نینو چې دا وری غیر باران جاړي یو له دعا کوي. د چا چې مور خپل وفات دي الله دې وته هغه جان ډیر خسته کی لا یو د جنت فردوس نصیب کی. الله اکبر کبیرا. فلا تقل لهما اف مکوي دیتا اف قدرا ولا تنهرهما مور پلار مرټه. الله وی مور پلار مرټه دغه دا ډیر وړو کې شوی دی. کله دې مور پلار داړه د ماشومان عمر شوی دی ښا په وړه خبره خوشاليږي په وړه خبره خپکیږي. تو ګوره دی بوډا مور پلار ته د یو 10 روپو بسکټ راوړه د یو 50 روپو سی وته راوړه تی تونه دواګانې کوي تاجدو کې دواګانې صفاتونه زما دا بچي دون لغون ته معمولی خچلېګا مور په ما بچي خدا سي دې کنه ما بچي خدا سي دونه نیک عمل دي لغون ته زور په کې مور تاسو بنخه په کومه حافظ به جوړېګم قاری به جوړېګم عالم به جوړېګم مفتی به جوړېګم ډاکټر به جوړېګم انجینیر به جوړېګم خو پورا اطمینان سره ان شاء الله تاسو په جون باندې تا مور پلار به دونه دعاګانې چې الله نورې کامیاب کې نورې ته نه مړه زمین جنبد نه جنبد نه جنبد ګل محمد. نو مور پلار اور دې مقابله کې اے محترمو مور پلار ته ترجیح ورکوي. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما ته دی لرا وقل کا قل ماضی دا که مضارع امر دی حکم دی علاوه دیتا ادب نه کوي نه کوي. د مور پلار مخ کې سترګې براشه نه روباسي ښا نظر کت دغه کته ګور په سترګې مرو دغه د आवाज د پاسه आवाज م پورته کوا چې سم نیم شي او आवाज خو تیز کې نه جن مور پلار دونه غونتړي. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه کته سات دیت وزر د شفقت د وجد رحمتنا وزر کته سات وګه کته وړه مور پلار سره وګه کته وړه څنګه چې یو ښکاری په یو مرغې ډزو کی کنه هغه که تاسو خیر کړی دا وزر دا څه کته کی بس خوري کی تاسو ریدلی مرغې چې څوک یولي پکانی باندې یا پچاره باندې ولګي مرغې پرنده دا وزر دا څه غنترامات کی دا د ښکاری ته وای ښکاری زمازان کې اختیار پاتې نه تار باندې ډزو کو کنه تا پکانی پلنده دی وشتما وزر کته شو اوس تا خو خلا که علاج میں کې که وجن میں که کار کې میں که خرڅه اوس د نور د کار نه زالوتو نه تم مور پلار ته وایا وزر کته که مور پلار چې څنګه تاسو وای هغه شانته بکوما خبره زین ترانه لیاره تبه چې وزر ولا څنګه د مخ وزر نشتا دا بعض قرآن کې استعارات دي ها. وقل اوایا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اوایا ای زما ربا
رحمو کې زما په مور پلار څنګه چې ز پاللم په ور کوټوالی کې، نو دا دعا د مور پلار د پاره کوي، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. ربکم اعلم، رب تاسو خپويږي پاغه چې تاسو په زړونو کې دي، ان تکونو صالحین، که تاسو احسان کوونکی، نو یقینا الله چې دی د پاره توبه کوونکو بخون کې ذات دی. وآت ذل قربا حقا، بیا پکې رااله ورکه رشتہ دارو ته داغي حقونه، د رشتہ دارانو حقونه دي ښا داغي خیال ساتي. ادي کې ډیره مزه ده دا چستان جامی وباسي او دا تا شرمي او دار د استا خلاف مشورې او تا پس غیبتونه س ته بیا مخبل ولی پاله ورنيږي. دې کې ډیره مزه ده. وآت ذل قربا حقا، اور کوي رشتہ دارو ته حق داغي، والمسکین و مسکینان و مسافر ہوتا، ولا تبذر تبذیرا، او پزول خرچی مکا او پزول خرچے سرا. ان المبذرین، یقینا بیزای خرچ کون کی دارون رید شیطانانو، او شیطان چه دی لربه کفورا، د خپل رب د ډیر نا شکرا. و اما تعرضن، کتم مغرزه عنهم د دینا د پارا د طلب کولو د رحمت د طرف د ربستانا چې ته د رب ترجوها امید ساتي. یعنی تانه یو مسکین فقیرو کنه، تانه سغخته تا سره سنو عدم قدرت و بیزتی مکوا. فقل لهم قولا میسورا، وا یدیت وینا نرما. ولا تجعل یدک مغلولا، مگر ز ولا ستا تړلی شوی خپل سټ سره لاس دلته متړه، دلته هم څوک لاس تړي نو کنه دا ولې تړي، دا خوان د پاره دا پیشنو نه، دا محاوره ده. څه لکه زمونږ پښتانه وي د دې پلان کې صاحب په جیب لړم ناشته، دا پلان کې خدا سي هر وخت په جیب لړمي سي دي چې ته یار دوست نه پیژني، دی استاد او مشر نه پیژني، دی مور پلار نه پیژني، دی چې د دین نه پیژني، جمعات نه پیژني، مدرسه نه پیژني، نو په جیب لړم ناشته کنه. اته نور دونه خسړې دي. خو هغه د شیخ کابل ګرامي خبره د پلان کې وې دا پلان کې ډیر خسړې دي، خو صرف ایمان پکې نشته. نو دې خسړې دي خو صرف په جیب باندې سکینولې، ها دا سیمه کا واخا. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، مگر زو الله ستا تړلی شوی د سټ ستا سره. ولا تبسطها كل البسط، او مپرانه ز په پورا پرانستو سره چې بس پیسې لوزوا اسی به سره لوزوا بس راغری له ګول پکار دینو داسې مکوا. فتقعد کیبنو لشی ملامتا محصورا استومانا. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر، یقینا ستارب پراخی رزق چاله چوغاړي تنگیا. الله په خپل بندګانو خبردار بصیر الیدن کې ذات دی. ولا تقتلوا اولادکم، مضمون کم روانه وای شاوا اوامر او نواهی س الله ودا کوي او دام کوي، دا کوي او دام کوي. ولا تقتلوا اولادکم، موجن خپل اولاد د وجد یرید لګینا، چې بچی زکه وجنم چې بيدی د بډوړې سو کور کوي. نحنو نرزقهم، الوی دی بچو ته دی مونږ ډوړې ورکوتی خو نه ورکه رازق خزیم د دی. و ایاکم تاسو له مونږ درکو، ان قتلهم د بچو دا وجل دا د ګنا لویا. ولا تقربوا الزنا، منځ دیکيږي زنا ته، دا نو چې زنا مکوي، زنا ته بنځ دیکيږي امنا، زنا اډو خواته بنورځي، کم دینه چې زنا جوړیږي هغه زیته بنورځي. دواعی د زنا نه وزن ساتي. سورۃ نور کې بدر استرا روان دي ان شاء الله. ولا تقربوا الزنا، منځ دیکيږي زنا ته، انه کان فاحشا، دا ډیره بے حیايي ده، وساء سبیلا، ډیره بدلار. ولا تقتلوا النفس، موجنه نفس آغا چې حرام ګرځول الله مگر په حق شرعي سره. سوق چې اوجلی شو مظلومه چې ظلم وسره وشو، نو مونږ ګرځول د وارث لرا سلطانن اختیار د قصاص، سلطانن اختیار د قصاص. فلا یسرف، بزیاتی بنکیږي په وجلو کې، یقینا د سره امداد کړی شوی دی. ولا تقربوا مال الیتیم، د یتیم مال ته نږدې نشئ ورخه، یتیم په مال غره وروانه شي. الا بالتي هي احسن، مگر پاغه طریقه چې هغه شرعي طریقه ده چې ته پکې مزاربت کې. حتی یبلغ اشد، تر دې چې دی اورس خپل ځوانه تا.
واوفوا بالعهد پوروالی کوي په وادو سره د وادي باره کې به تپوس کولی شي واوفوا الکیل پورا ور کوي پیمانه چې کله تول کوي وزنو تول کوي په تله برابر ذالک خیر دا غوره دی واحسن التاویل او خیستان جام والا ولا تقف ما ليس لك به علم مزه په هغه سپس چې علم دتنی د یو سیستا ته علم نی پای پسې مزه څه مطلب ته داسې موایه چې ما یو سیس دیدلی چې تا لیدلی نی ته په خپلو ګناهګارو مې لیدلی دی دروغ وایي په خپلو ګناهګارو مې اورېدلی نه یم زه پې پوه یم پوی پې نه یم بختان متړه پچا بدنامه ملګوا دارنګي ګمانونو پسې مزه ان السمع یقینا دا غوګونه دا سترګې دا زړه کل دا ټول کان دی دوی کولو سره پزمکه مګرځا دا چې روانه په پنجو باندې ګرځي په پوندو باندې ګرځي ځان دې کړخان جوړ کړی یو لاس مخ کیولیو یو رستولیو دا شروع را روانه دا سي مګرځه مړه پاجي زې سره ګرځا تب سونه تکبر کې انک لن تخرق الارض ازمکه نشي سيري کولی ولن تبلغ الجبال طولا پدنګوالی غر ته نشي رسیدي ته د ستکبر کې سړیا کل ذالک دا ټول کارونه کان سیئه دا دی خرابوالی پنیز در ربستا مکروه ناروا ذالک دا مخکی چې کم کارونه تیر شو اوامر او نواهی مما دا آغی ندی اوحا الیکا چې وحی کړي تا ته ربستا من الحکمت دا حکمت دا خبرونه دا حکمتو خواه دا حکمت دیو پی جندو دا حکمت خبری دی یارا بعض کس حکمت دیتا ہوئی چی بوسو کیو ببو ذرا حکمت ارکا پلان کی دیر حکمت عملی والا دی ولی چاہتا حق خبر نہ بیانی خواہ کہ پا خاندان کے ارسن غلط کارون پا غم خادو کیگی دی غگ نکی دی حکمت بانی پوئیگی ہوئی خواہ دی سر توڑ پیدا کیگی او دی سر خپل ولی خرابیگی دی پوئیگی ہوئی دی خپل ولی نہ خرابی دا دی حق پٹی دا یہودیت تے دا سی چی ذکر کہ اللہ وی دا حکمت تے او اخیری خبر ولا بیا غډوم به کوي ولا تجعل مع الله الها اخر مگر زو د الله سره نور خدایان فتلقى وبغرزول شي په جهنم کې ملومن ملامتا مدهورا رټل شوی بیا رد په مشرکین بالملائکه اپا اسپاکم ربکم بالبنین آیا غورکړی تاسو رب تاسو بالبنین پزامنو الله تاسو پزامنو غورکه واتخذ من الملائکه اناسا او ملائکی ځان ته جنکی وګرځولې تاسو دا خبره کوي او وای دا وړه خبره ده انکم لتقولون قولا عظیما دا تاسو وای وینا لوی په ګناه کې عظیما په اسم بوسریات ساتيخه ولقد صرفنا في هذا القران یقینا مونږه بیا بیان کړي په دې قران کې توحید مو پکې بیان کړی دی دلائل مو پکې بیان کړی دي حسد پار لیذکروا دې د پار چې داخلك نصیحت حاصل کی وما یزيدهم نزیات دیلر مگر نفرت قل اوایا اے نبی علیہ السلام لو کان معه الها که چرته د الله سره نور خدایان وی څنګه چې دی وی نو اذن په دغه وخت کې لب تاغو خامخا طلب کړي به وی عرش والا تلار سبحانه پاک دی الله وتعالى او لوی د هغه سن چې دی وی په لوی غټ سره تسبح له السماوات السبع الله ته او اسمانونم پاکي بیانوي زمکم ولا پاکي بیانوي هغه چې پدی کې دی غم د الله پاکي بیانوي نشته ایس یو سیزو الا يسبح بحمده مگر پاکی بیانی پستاین د الله لیکن تاسو دای په تسبیح نه پويږي ها دا کانی دا ونه دا بوټي دا ارس د الله پاکی بیانی الله اکبر کبیره انه کان حلیما غفورا دی الله صبرناک او بخون کی ذات و اذا قرات القران کله چې تلول قران و اذا قرات القران کله چې لول قرآن نو جعلنا منگرزو پا مینستا او پا مینس دا آغا کسانو کی چی ایمان نساتی پا آخرت حجاب مستورا پرده مضبوطا زدیان اینادیان بتا تا ناستی مخامخ درس کی بشری کی خو پا خبر با پوی نشی خوا دا ردی دا زد دا وجنا اللہ دا دی پاکلون یو پرده راوستے
دي ته فهم د قران نه حاصلېږي. وجعلنا على قلوب جنة ان يفقهوا واذا ذكرت ربك في القران وحده کله چې یاد کې تو رب ستا په قران کې په یووالي سره ته چې کله الله توحید بیانې والله ندی ووړي په خپل شاګانو نفورا نفرت کوونکی د دې مسلونا. نحنو اعلم مونږ خپويګو بما په هغه سباندې یستمعون چې دی وکی دی تا و اذ هم نجوا دغه وخت کې دی جرګه او وای ظالمان ان تتبعون الا رجلا مسحورا او دی وای اذ یقول الظالمون کله چې وای ظالمان تاسو تابعداري نکوي مگر د هغه سړی مسحورا چې جادو پېښوي دی. دلته به یو منټ توجه کوي. دې ځنه بعض خلک یو غلطه مسله ثابتوي. څنګه ان تتبعون الا رجلا مسحورا تاسو تابعداري نه کوي مگر د یو داسې تنه چې پاغه باندې جادو شوی دی. نو پتا سوم جادو وشي یا تاسو به هغه کس په دې چې پاغه جادو شوی دی هغه ګډ وډ دی. رجلا مسحورا مسحور جادو په شوی دی نو لیوانتوب پر راغلی ګډ وډ شوی دماغ یې کار پرې خو دی. د مسحور یو معنی جادو کړی شوی. د مسحور یو معنی ذاهب العقل. څنګه د مسحور یو معنی ذاهب العقل چې عقل خراب شوی. دا کله په معنی د مخدوع مراغلی مخدوع دوکا ورکړی شوی. یو معنی ابو عبیده کوي ذو سحریه. سحریه د پړپوس ته وي پړپوس والا انسان. نو پړپوس والا انسان څه زمون خلکو د پلان کې د تشي ډیر غټ دي. څه مطلب نه غړې د دړې کوي بلا خوراک کوي. مطلب داو چې تاسو خوراک کا کوي تاسو پړپوس ولري تشي لره نو د دم داسې دي زو سحریه یو دا مانم چا کړی. دلته بعضی جاهلان غلطه تشریح کوي. آیت دا راوالي دلته دا مشرکان وای چې تاسو د هغه چا تابعداري کوي چې پاغه جادو شوی دی. او التا په صحیح بخاری کې راځي چې د لبید بن عاصم يهودي لونو په پیغمبر جادو کړو. هغه صحیح حدیث دی. دلته کې سوي چې کافران وای چې تاسو د هغه چا تابعداري کوي چې پاغه جادو شوی دی. نو که تاسو دا خبره تسلیموي دک احادیث منه چې په پیغمبر جادو شوی دی دا خو د کافرانو خبره صحیح شو. بیا سوچ مو خبره ته نشته یار. څنګه خبره شو؟ کافران مشرکان وی پر پیغمبر جادو شوی دی. نو موږ مسلمانان چې وایو د سورته فلق او سورته الناس په توضاحت کې چې په پیغمبر جادو شو الله له سورتونو راوړي دا وایو کنه وایو؟ نو اعتراض در باندې کو دا خو کافران وی چې تاسو د هغه تن تابعداري کوي چې په جادو شوی دی. خبره مو خیال ترانه الله اکبر کبیره. خبره داسې ده اپوختانی وام د کمزه او ډب د کمزه. دا صورت چې دی دا مکی صورت دی. دا د جادو دا کیسه چې په د جادو شوی دا کافرانو په مکه کې وی او الته چې په پیغمبر جادو شوی په مدینه منوره کې نو په مدني دور کې شوی دی. بل هغه جادو چې په پیغمبر شوی دی هغه د پیغمبر په بیان په دعوت په تقریر په تبلیغ په وحی بیانولو کې اس قسمه نقصان نه راغلی. د هغه جادو اثر دونو چې پیغمبر به وې د بیبيانو خواته تلیم ابا نو تلې بس دغه عمر نور سنو شوی لګ معمولی په بدن باندې تکلیف څنګه چې بیماری انسان باندې راځي. دا کم خلک چې وایي چې په پیغمبر جادو نه دی شوی
نو هغه اصل کې د پیغمبر سره مینه محبت کې دا خبرې کوي دا نه چې کینی پس بل څه وجه کوي د ګریوان نه نیسی د جادو دا حدیث راوړلې دي سفیر النبی یعنی هغه داسې جادو نو چې کینی پیغمبر په دعوت کې څه خلل واقع شوی دی هغه دک عمر جادو چې پیغمبر صلوات و سلام وی د بیبیانو خوا ته راغلم ابا نور راغلی خبر مخال تراره کرانه لا ان تتبعون الا رجلا مسحورا او جادو د بیماری درجه کې والا کنه کله د انسان یو خبره یې رانشي دا پیغمبر باندې یې راغلی کنه د آدم علی السلام یې راغلی کنه نو پیغمبرو کې بیبي سره ناس ته مې کړی دا نه وکړی دا پیر رالو د جادو دغه اثر شوی بیماری شو کنه دغه سره ومنه کنه امام بخاری او دا حدیثونه و انکار نه کوي بیا خو سبق یې وسره دا تمنا عمادی دلاو دا نوی مشادی چروتی فیسبوک باندې کاروي دا دغه قسم خلق ان تتبعون الا رجلا مسحورا تاسو تابعداري نه کوي مگر د اغه تن مسحورا چې پاغه باندې جادو کړی شوی دی انظر کیف ضربوا لك الامثال انظر وګورا کیف ضربوا لك الامثال دی څنګه بیانې تا ته مثالونه څنګه اعتراضونه پتا کوي فدولوا دی گمراه شوی دی فلا يستطيعون سبيلا دی طاقت نه لري د نه غلار وقالو او دی وی د اخرت نه انکار کوي د باز بعد الموت نه انکار کوي دی وی اذا كنا عظاما کله چې مونږ اډو کی شو ورفاتا او زری شو ائنا لمبعوثون آیا مونږ به دوباره پورته کولی شو خلقا جديدا په پیدایش نوې سره دا د دې ذهن کې یو اشکالو دوباره جون دې په دی وجه نه منلو دلیل و سره سو استبعاد عقلی څنګه استبعاد عقلی دا مطلب چې دا انسان زری شو خوري شو ایری شو دی به بیا څنګه یاره انسان شي دا خو د عقل نه لري خبره ده نو جواب ته وکي د الله ډیر کریم بادشاہ دی تو ورته وایا تاسو کانی شي تاسو اوس پني شي چې تاسو ته کوم چیز مشکل په نظر راځي تاسو هغه شانته شي بیا به الله دوباره راپورته کوي ښا الله له څه مشکل دي الله په اول ځل نه پیدا کړی قل اوایا اے نبی علیہ السلام کونوا حجارتا او حدیدا دا کم کسان چې لیټ راضی کنه دي کې څه چلشتا څه کمالات پکشتا تاسو به هغه څنګه ها چې کوم مرګري لیټ راضی ګنټه 2-3 دي د کمالاتو نه خالی نه دي خو تاسو خپل کمالات نه دي معلوم ها نه دي کسانو کې خپل کمال شته دا چې کوم لیټ راځي څه کمال دی وای شاباس څوک ویل شي ها رڼا وسره زیره دي دا خبره صحیح ده دا رڼا وسره بالکل دا کسان چې لیټ راځي نو دا لایټ هم وسره زی وي نه جی نه کمال یادوم کمال دا دی لکه پرون زمون اراده وا چې سبق بلګ مخ کې وایو کنه نو غ ورسره نور نه ویل شو نو سورته نحل پاتې شوی کنه نو که پرون سورته نحل ختم شوی وي نو موږ به سار وختینه سورته بنی اسرائیل شروع کړو معراج واقعا کې یو مرګرم نو خیال مونږ دی اوس کوم د سورته بنی اسرائیل ختمه وکنه نو سبب سار نه سورته کهف نو د ذوالقرنین بادشاہ واقعیا د اصحاب کهف اولیاء واقعیا د موسی او د حضرت علی السلام وګړه خواننا کا واقعیا دا او بیا سار نه شروع شي خبره مخیل ترانه لا زمانه نه اراده مې دا صورت به ختمه دا صورت خدای را چې لیټ راځي نو دی کې څه کمالات شته دي دا وخت را شروع شه د الله بندګانو رضی لګی دی او سبق را ته ډیر دی ګوره ښا قل تورتوا اے نبی علیہ السلام کونو حجارتن شیکانی یا اسپنا او خلقن یا یو داس مخلوق د اغینا چلوی وستا سو پسینو کې فسيقولون پزرد چې دی بو من يعيدنا مونږ له بسوک دوباره را پورته کیا تورتوا یا چا پاول ځل پیدا کړی پاول ځل نه وې نو الله پیدا نه کې نو چې اوس مونږ نشکینو بیا مونږ نشته کوله کله قران کریم
دا ړومبنی پیدایش د دوباره ژوند دپاره په دلیل کې ذکر کی څنګه قل اوایا اے نبی علیہ السلام آغا ذات چې تاسو پیدا کړی په اول ځله پس ينغضون الیک رؤوسهم نو زرد کې دی بخوځي تا د خپل سرونه تاسو بکی او بیا وای متاهو قیامت بکلی سر بړکی داسي کله به قیامت تو وایا عسى ان يكون قريبا زرد چې وی به قیامت نږدې یوم په اغه رضا يدعوکم چې تاسو برابلی فتستجیبونا تاسو به حکم اومنه سره د حمد ویلو د الله نه او تاسو به ګمان کوي الا بستم الا قليلا چې تاسو وخت نه تیر کړي مگر لک چې کله قیامت پر خلق را پاسي کنه دیله به دا غونډه زندگی دا به یو سبا یو بیګایو ما زیګر مو تیر کړي یارانو دقه مر وخت دی بیا ورپسې آیت کې راځي وقل لعبادي زما بندگانو ته وایا اوس چې ته د استاد نه سبق نزد کې کنه قل لعبادي زما بندگانو ته وایا کوم بندگانو ته مشرکان ته نه مراد دي که مسلمانان ته نه مراد دي نو دې کې ځان ته یو تفسیر او تشریح تا اب ان شاء الله سبانی درس کې کو اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سيدنا وبارك وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اے رب زمون دا درس په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کې رب د درس د مرګرو سونه شریح حاجتونه د غیبی خزانو نه تر سره کې مشکلات آسان کې رب مونږ ته د قران کریم باندې د عمل کول آسان کې رب زمونږه عملی کې رب که د لږ وخت د پاره د ډیر وخت د پاره سونه مسلمانان نارینه او زنانه راځي د قران برکتونه د قران انوارات دا ورته نصیب کړي رب اے رب ذوالجلال زموږ د قران سره دوستی مضبوطه کی اے رب موږ د قران نه تر مرګ پورې ماړی اے رب زموږ د درسونه د خپل رضا لپاره سبب وګرځي رب ردی په وسیلې سره اے پاک پروردګاره د دې قران د درسونو په وسیلې سره د خپل پاکو نمونو په برکت سره اے رب ذوالجلال مونږ ته خپل رضا را نصیب کی مونږ د ریا تکبر د کلاوی نه محفوظ کی د تمام مسلمانانو روزي قبول کړه رب د تمام مسلمانانو عبادت بدنی او مالی قبول کی تلاوتونه قبول کی ذکرونه خیراتونه صدقات تراویح ختمونه قبول کی اے رب ذوالجلال دا سونه زنانا په دې رمضان کې دا سونه خدمتونه کوي تیغه خدمتونه قبول کړه صحت او عافیت معافات و تنصیب کې تقوا او عفت او غنا ور تنصیب کړه برحمتک یا ارحم الراحمین